وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا دی آیت کی اللہ رب العزت د امت غرواله ذکر کوي او بیان د هغه غروالی کوي چې څنګه مستاسو قبله بهتره ګرځولې ده نو تاسو هم یو بهتر امت ګرځولې او د هغه لپاره وجه هم ذکر کوي چې تاسو په سر د قیامت پر ورځ یو لوی ذمہواری ده چې هغه د انبیاء علیهم السلام په حق کې گواهی ورکول دي او بیا تاسو د حق کې دوه گواهی به پیغمبر علیه السلام ورکړي او بیا د قبله د بدلیدو الله رب العزت فائدہ ذکر کوي چې اول یو قبله وا بیا الله بدل کړه د دې راز څه دی او دې کې فائدہ څه ده الله فرمایي وکذالک جعلناکم امه وسطا یعنی څنګه چې موږ تاسو باندې انعام کړو هدایت هم د تکړه دی نو دغه سي موږ په تاسو انعام کړی دی چې بهتر امت هم ګرځولې وکذالک او دغه سي لکه څنګه چې موږ تاسو ته هدایت کړی دی جعلناکم امه وسطا موږ ګرځولې تاسو یو امت بهتر او عالم د دې معنی کړی دی چې دا کاف د کمال د پاره دی نو معنی دا څه ده یعنی غورا سوق دی وکذالک او دغه سي مونږ ګرځولې تاسو یو امت غورا یعنی غورا چې وینه غستاسو په شان دی تاسو ما الله رب العزت ډیر د کمال او غورا امت ګرځولې وسطن معنا دا بهتر او یو معنا علما داوم کوي چې وسط درمیانه ته وي نو دا امت درمیانه د په کوم اعتبار د دې مقابله کې يهود دي او عیسایان دي نو د يهودو په دین کې زیاته او د عیسایانو پای کې کمه او څوک د دې الټه خبره کوي چې يهودو بعض سيزونه کم کړو عیسایانو زیات کړو او بهر حال د مشرکانو دین کې زیادت او د يهودو هغه کې کمه او د عیسایانو هغه کې چرته زیادت ته نه چرته کمه دي دا امت الله بهتر ګرځولې نه پکې کمیشته د دې په دین کې نه پکې زیاتې شته بلوې دا امت جغرافي په تور باندې غوړه دی بهتر دی مسلمانانو کم ملکونه چې دي خصوصا عرب دا الله د ټولي دنیا نه بهتر ګرځولې په ډېرو نعمتونو سره خانه کعبه په دې ځای کې دا د دنیا مز دی دغه ځای کې تیل دی په دغه ځای کې نور د دنیا نعمتونه دي چې دا غینه ټوله دنیا خالی ده داسې مسلمان ملکونو کې معدنیات دي مسلمانانو په ملکونو کې د ژوندۍ د روزګار تیرول ډیر اسباب دي چې د نور دنیا خالی ده بل دا مؤمنان مسلمانان الله رب العزت د خوراک سکاک په اعتبارم درمیانه ګرځولې دي او کافرو کې بعض داسې دي چې د څو خوراکونو نه محروم وي څوک په ځان په زور بند کی څوک په څه طریقې سره محروم دي څوک په څه طریقې سره الله مؤمنانو مسلمانانو له خوراک هم خبره خور کوي بل داسې دی پکې چې بعض د ژوندۍ مقصد خوراک ګرځولې دي مؤمن مسلمان درمیانه دي نه پزان لوګي تیرې او نه دا خوراک خپل مقصد ګرځي نو امتن وسطن دا امت په هر اعتبار درمیانه دي په هر اعتبار سره دا یو بهتر امت دی وکذالک او دا شان جعلناکم من ګرځولې تاسو امه وسطن امت بهتر امت غرا لتكونوا شهداء على الناس چې شي تاسو گواهان په خلکو باندې د دې دوه معنی دی یو دا چې تاسو په خلکو ته دین بیانوي دې معنا دا چې تاسو په گواهانی په خلکو باندې ويكون الرسول او پیغمبر علیکم بتاسو شهیدن گواه د دې مطلب دا دی چې د قیامت پرز به حدیث کې راځي چې نوح علیه السلام به الله راولي داغه نه به تاسو کې چې تا د قوم ته دین بیان کړو هغه به آو نو چې کله د قوم نه تاسو شي هغه قوم به وي چې ما اتانا من نذیر ما جاءنا من بشیر ولا نذیر ما جاءنا من بشیر ولا نذیر نذیر ورکون کرا غلو ان ير ورکون کې اس موږ ته پیغمبر نه راغله الله رب العزت نوح علیہ السلام ته تاسو سره گواهشته هغه وي آو وی گواهان تاسو رسول دی امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امت براوسته شي دی به گواهیو کی چې او الله نوح علیہ السلام
دای ته دین بیان کړو هغه به اعتراض وکړي چې دای دروغ وایي دا کدا خو موږ رسول راغلي دای ته څه پته ده دا امت به ته الله تعالی ته کتاب را لګلو په کتاب د خبره بیان کړو چې نوح علی السلام قوم ته دین بیان کړی او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد د امت تزکیه کوي ويكون الرسول علیکم شیب پیغمبر تاسو د پاره غوا پیغمبر علی السلام به چې او الله زما د امت رختیا وي ويكون لتكونوا شهداء على الناس چې شي تاسو بیان کوونکی د دین خلکو ته دنیا کې یا قیامت کې گواهان په خلکو باندې د انبیاء علیهم السلام د پاره ويكون الرسول شیب پیغمبر علیکم بتاسو شهیدن گواه وما جعلنا القبلة التي منو غرزولي قبلة غا كنت عليها چتوي باغي الا لنعلم مگر دې لپاره چې موږ ښکارا کو مې يتبع الرسول اسو کتابداري کوي د پیغمبر ممن دا غچانا ينقلب على عقبيه چې اوړي بخپل پوند باندې الله امام کې بیت المقدس قبله مقرر کړی و داغه نه به بیت الله ته دا وړي دوه حکم کو دا بیت المقدس قبله مقررول دي کی فائدہ سو چې بیت الله ته مخو بیا د بیت الله نه بیت المقدس ته بیت المقدس نه بیا بیت الله ته الله رب العزت وي دا د دې لپاره چې پته ولګي څوک د پیغمبر اتباع کوي دا یو طرف ته مخ کول بل طرف ته مخ کول په دې طرفونو کې ځان له خیر نشته دی خو خیر په حکم د الله کې دی د يهودم دا خبره کړو چې کله نبی عليه الصلاه والسلام بیت الله ته مخ کو د يهود هم اعتراض وکړو مشرکان هم خبره شروع کړې يهود وی زموږ سره دښمنی زیات کړه او اصل د پلار نکدین ته بیا واپس کېدل غواړي مشرکان هم دا غوي چې زموږ قبله ته مخ کو زموږ کلی ته مخ کو زموږ دین ته هم راضي که خیر دار څه بخپل بریدو سوی همیشه د پاره باطل پرته د خبرې کوي الا ان الله رب العزت وی چې دی کی وراسو ادا کار مې زکو کو چې پته ولګي څوک د پیغمبر تابعداري کوي او څوک د پیغمبر نه اوړي یو مفسر ذکر کړی دی غالبا چې معالم التنزيل له خطیب شربینی صاحب دی چې کله د تحویل د قبله حکم راغی نو ډیر مسلمانان مرتد شو ډیر خلک داسې چې ایمان راوړو ایو واپس شو د څه د وجنه مختلف اعتراضونو د وجنه یاره دا څنګه دین دی کله دی خو مخکا کله یو خو مخکا ور دا هر دا د پیغمبر علی السلام نقصان نو دا د قران نقصان نو دا د خلک په خپل جدنو په امتحان کې لړل فیل شو مؤمن مسلمان څوک دی چې بس د پیغمبر د ځان وسپاري چې الله پیغمبر او دی خو مخکا جا خو مخکې دا خو مخکې چې دی خو مخکې بیا خو مخکې الله دې کې دا کا فائدہ وا چې پته ولګي چې څوک د پیغمبر تابعداري کوي څوک وروړي وان كانت لكبيره دا کار ډیر ګرانو الا على الذين مگر با غسانو باندې نو ګران حد الله چې الله ورته هدایت کړو پدې کې رد په منکرین حدیث باندې هغه داسي چاغوي بغیر د قران نه بل وحی نشته او جنشته دا حکم د قبله د تحویل چې بیت المقدس ته مخ گئی او دیر سی باری قران کې جته نشته الله یوما جعلنا القبلة التي كنت عليها موږ نو مقرر کړی هغه قبله چې ته پیوي هغه قبله بیت المقدس الله مقرر کړی و او دا غي بیان په دې سی باری قران کې نشته دی هغه جدا وحی شی او محمد رسول الله تعالی د دیو جن سوق چې بل وحی نه مني رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې هغه د پاره د وضاحت د قران وا دا داسې کافر دی لکه وسړی چې قران نه مني څنګه د قران نه مني دیو جن شیخ عبد السلام صاحب کتاب لیکل د انکار حدیث سے انکار قران تک یو سړی د حدیث نه انکار کوي د قران نه انکار کوي وما كان الله ليضيع ايمانكم رضي الله چې برباد کی تاسو منځونه د اعتراض راته چې دغه دوران کې چې بیت المقدس قبله وا تقریبا 10 مسلمانان وفات شو نو د خلکو ذهنونو کې دا شبهات لا چیرې قبله بیت الله مقرر دل وو د الله په حکم باندې نو بیت المقدس چې منځونه کېدل او هغه کې څوک وفات دي یا هغه طرف ته چې منځونه کړي د دې حکم سره دا منځونه شوی دي کنه دي شي الله رب العزت ما ساس منځونه نه دي برباد کړي وما كان الله
او نه دی الله لیضيع ایمانکم چې برباد کی مونږ نستاسو د مزنه تعبیر په ایمان سره او کدی ته وي په کل سره تعبیر دی او جز نه لکه د دې مثال دی لکه فلان کې څوک دی لکه یو انسان دی دا خو تش مازغه دینو قابل ډیر زیات کوئی تش مازغه دی الله رب العزت د مزنه تعبیر په ایمان سره او وجه صدا مز په ایمان کې ډیر اهم رکن دی دیو جن ایمان ترک الصلاه چا چې مز پر خودو فقط کفر د سړی کافر دی مز پر خودل دا ته جوړ نه کوم بس یو ټیم پاتې شو دوه ټیم پاتې شو ځان ته ګناګار وي خیر دی او چې نه کومه نو بیا سړی کافر دی په دې باندې وما كان الله ليضيع ايمانكم اوسم د اعتراضونه کوي یره دا اعتراض خصوصا پاغه چاډیر کیږي چې یو سنت عمل باندې دی عمل شروع کی مخ کې نه کوو دا مخ کې موضوع نه څنګه ولګره فلیدین تا نه کول قرات خلف الامام دی نه کو د دې موضوع نو حکم دی الله رب العزت یو انسان ته دی اوس حکم نی معلوم مثال یا پته یو تا خو باغی باندې د عمل کولو موقع ته ني یا لګره فلیدین کولو نه کولو مسله ده دنه کولو هغه دلایل ته مضبوط ښکارېدل هغه ټیم کې تحقیق نه وکړي شروع کړی دی باندې الله رب العزت نیول نه کوي ټول مر یو سړی دی او هغه تحقیق نه کوي معلومات نه کوي سره د علم نه سره د پوینه نو دا جدا د الله نعمت ضایع کول دي او الله وتعالى د قیامت پر استپوس کوي نو ما كان الله ليضيع ايمانكم نه دی الله چې برباد کی تاسو منځونه ان الله بالناس لرؤوف الرحیم یقینا الله په خلکو نرمي کوونکې دی لرؤوف نرمي کوونکې دی الله ډېر نرمي کوي یو انسان دی نا پوهتیا د وجه نه داغه یو ګناه کیږي یا داغه نه دی او ثواب په کار کې کمی کیږي د نیت او اراده دی چې د پوره ثواب بل کار وکم الله رب العزت رؤوف نرمي کوونکې دی او رحیم ډېر له مهربانه دی د الله د رحم نه بهر نه دی چې داغه پوره ثواب بدل ورکړي ان الله بالناس یقینا الله په خلقو لرؤوف الرحیم نرمی کونکو مهربان دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین